زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله داسې یو نظام جوړ کړی دی چې دا انسان انتهایی کمزوری دی. د ده په ژوند کې به بعضې لمحات داسې راځي چې د ده نه به ګناهونه کېږي، دی به خدما قسمه چې کوم دی نو زما نافرمانی کوي. لیکن بعضی اوقات الله جل جلاله د انسان له داسې ورکړه چې د عام ورځو نه دغه اوقات الله جل جلاله قیمتي کړه. په هغې بنا سره که چېرې یو انسان په هغې ورځو کې په هغه مخصوصو ورځو کې لږ عبادت هم وکړي نو الله جل جلاله د انسان ته ډیر څه ورکوي. په دغه ورځو کې څنګه چې یو تسلسل را روان دی د ټول کال، چې په انسان باندې رمضان المبارک راشي، بیا پسې شوال راشي، د هغې برکات بیان شوي دي مخکې جمعو کې، بیا پسې چې کوم دی نو د ذوالحجې دا میاشت راشي په کومه کې چې انسانان عظیم عبادت د حج دا ادا کوي او نور څه عظیم عبادات د قربانی وغیره دا ادا کوي. نو دا د دې لپاره الله جل جلاله راولي چې دا انسان چونکې کمزوری ما پیدا کړی دی، دی به هغه حیثیت له عبادت نشي کولی کوم چې پکار دی. لہذا راشه دا ورځې ورله زه قیمتي کومه که چېرې دا انسان په دې کې د خپل وس مناسب عبادت وکړي نو زه به ورله ډېر اجر په دې باندې ورکوم. یو حدیث مبارک کې راځي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ما من عمل احب الى الله تعالی من هذه الايام العشر، چې کوم یو انسان عبادت کوي او په یو لسو ورځو کې چې لسو ورځو نه هغه لسې ورځې مراد دي، دا اوس چې کومه میاشت نوي کېږي به او په دې کې اولنۍ کومې لس ورځې راځي، په دې کې کم عبادت وشي نو الله جل جلاله ته د دې عبادت نه نور زیات بل خوښ عبادت نشته. یو صحابي تپوس وکړو ولل جهاد فی یا رسول الله، چې د الله رسوله جهاد هم که سړی څوک کوي په عامو ورځو کې نو هغه هم د دې نه افضل نه دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي ولل جهاد فی سبیل، او جهاد هم چې کوم دی نو د دې ورځو چې کوم عبادت وشي د هغې نه افضل نه دی. بیا دغه صحابي تپوس کوي چې د الله رسوله ولل جهاد فی سبیل الله، بیا دقه تپوس کوي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي او جهاد هم افضل نه دی د دغې ورځو د عبادت. په دریم ځل بیا دا صحابي تپوس کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې الا من خرج بنفسه وماله، مگر هغه سړی چې جهاد له لاړ شي او خپل مال هم د ځان سره ویسي، خپل اهل و عیال هم د ځان سره ویسي او هلته کې دی شهید شي، دی چې کوم دی نو ختم شي، نو په دغه صورت کې بیا دغه جهادي افضل دی. خو په عامو حالاتو کې که یو انسان په دې لسو ورځو کې عبادت وکړي نو دا د هر څه نه چې کوم دی نو دا افضل عبادت. بلکې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي، ما چې دا کوم آیتونه تاسو مخې ته پیش کړل، والفجر وليال عشر، چې قسم مې دی په سحر باندې، وليال عشر او په دې لسو شپو باندې. اوس د الله جل جلاله قسم خوړلو ته څه ضرورت شته؟ الله جل جلاله چې څه خبره وکړي نو هغه حق سچ هي که نه. اوس د الله جل جلاله یو خبره باندې قسم خوړل د دې نه اوس تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څومره یو لوی او عظیم کار چې الله جل جلاله به بذات خود قسم. نو په دې ورځو باندې الله جل جلاله یو قسم نه، والفجر قسم می دی په سحر باندې. علماء کرام فرمایي چې د دې سحر نه مراد په دغه لسو شپو کې چې دا شپه کله تېره شي او کوم سحر راځي د سحر تی مراد چې الله جل جلاله په دې قسم یا هر سحر تی مراد دی. وليال عشر او قسم می دی په دې لسو شپو باندې. اوس شپه بغیر د ورځې نه راځي،
ورځ راشي هله شپه راشي نه. نو مطلب دا دی چې په دې لسو ورځو باندې مې دې قسم وي. اوس موږ معاشره کې سوچ وکړو، تاسو په خپله سوچ وکړئ چې کله یو عام سړی او هغه خبره وکړي چې یاره داسې کار شوی دی، نو ټول خلک یې تسلیم کړي یا دا سړی دروغ نه وایي، ټیک ته داسې به شوی. اوس که چېرې یو داسې سړی خبره کوي چې هغه اکثر دروغ وایي، نو هغه خامخا چې کوم دی نو څه کوي، د خپلې خبرې دپاره د هغې د مضبوطیالي دپاره شل پېره هغه خبره کوي. بیا که څوک ډېر دروغ وایي نو هغه ورته څو ځله چې کوم دی نو قسمونه خوري چې یاره داسې چل شوی دی. اوس چې یو بزرګ خبره کوي ټول خلک یې په غور سره واوري، یاره وایي دا رښتونی سړی دی، دی چې کومه خبره کوي نو هغه به رښتیا وي. اوس د ټول مخلوق چې چا پیدا کړی دی هغه یو خبره وکړه او یوازې خبره یې ونه کړه، قسم یې ورسره هم وخوړه، او یو قسم یې ونه خوړه بلکې ډېر قسمونه یې وخواړه، نو معلومیږي دا چې په دې کار کې څه چل دی، څه اهمیت لري، څه عظمت او شرافت لري. د دې د وجې نه الله جل جلاله قسمونه وخواړه. لا حاجة الى القسم ومع ذلك اقسم. هیڅ حاجت نشته د الله جل جلاله قسم خوړو ته، خو د هغې باوجود چې الله جل جلاله قسم وخوړه خامخا په دې کې یو لوی نسبت پروت دی په دې قسم خوړلو کې. په دې معامله کې هغه معامله څه ده؟ هغه معامله دا ده چې الله جل جلاله بعضې کارونه د مخکیني انبیاء کرامو نه داسې په تسلسل سره را روان کړي دي چې دومره ورته محبوب دي چې تیر امت هم کول، لہذا دا ډېر ښه کارونه دي، دا امت ته هم وکړي. هغې کارونو کې یو کار د قربانۍ کار دی. د څه شي کار دی؟ د قربانۍ. د دې په بنا سره الله جل جلاله دا قسم خوري چې په دې ورځو کې یو څو کارونه دي هغه د مخکې نه د هغې تسلسل را روان دی، لہذا تاسو هم ګورئ یاد ساته هغه تسلسل چېرته مات نه. حضرت ابراهیم علیه السلام او چې بیا ابراهیم علیه السلام څومره عظیم الشانه پیغمبر دی، څومره اوچت شان لري. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دادا دی، د حضور نبی کریم ابو الانبیاء ورته ویلی کېږي، د انبیاء کرامو پلار دی، هغه یو کار کړی دی. الله جل جلاله موږ ته هم د هغې سنت ته ژوندي کولو دپاره دغه کار را وښوده چې ګورئ دا کار به تاسو هم کوئ. بعضې کارونه داسې دي چې دغه امتونه چې کوم مخکې تیر شوي دي یا موجوده کوم دي نو دوی ډېر زیات چې کوم دی نو دا خبره کوي چې موږ په زوړ دین باندې را روان یو، زموږ د پلار د نیکه چې کوم دین، خو لیکن هغه کارونه به یې کول نه. په هغې کارونو کې بعضې کارونه هغه لکه پخوانه امتونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت داو چې هغه ختنه کړې وه، سنت کړی و، ځان یې سنت کړی. الله جل جلاله ورته حکم وکړه چې کله د 80 کالو شو وی ځان سنت کړه. ابراهیم علیه السلام په خپله ځان سنت کړه. هغه تسلسل مونږ مسلمانانو را ژوندی کړی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ژوندی کړی دی. په نورو امتونو کې د هغې تسلسل نه بعد دا کار نه دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام تسلسل هغه دا و چې تاسو ګیرې چې کوم دی نو څه کوئ، پرېږدئ، اوږدې کوئ، بریتان چې کوم دی نو کټ کوئ. هغه کار الحمدلله مسلمانانو چې کوم دی نو را ژوندی کړی. او دغه خلک که ګیره پرېږدي نو اوږده بریتونه ورسره پرېږدي. دا ورسره څه وجې نه پرېږدي دا اوږده بریتونه؟ د مخالفت ته ابراهیم علیه السلام، د مخالفت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې وعفو اللحا، ګیرې معاف کوئ، یعنې ګیرې پرېږدئ، دا کټ کوئ مه. وحفو الشوارب، او تاسو بریتان واړه کوئ، په قینچۍ باندې بالکل ختم کوئ، کټې کوئ، یا یې واړه کوئ. لہذا زموږ مسلمانانو کې اوس مرض چونکې مونږ خو متاثره یو د غیرو نه، لہذا که ما ګیره پرېښوده نو نعوذ بالله بیا خو ما ته ځان بدې ښکاري، بیا خو چې زه شیشې ته مخامخ شم او ځان ته وګورم نو بیا به ما ته ځان داسې ښکاري چې زه خو لکه په دې کې ښه نه ښکارم. حالانکې
په ټوله دنیا کې د ټولو نه خوبصورت انسان څوک و؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا به ولیده نو داسې به یې محسوسوله چې په ګینټو به یې ورته کتل او نظر به یې لاندې نه شو کته کولی. حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنها داری. د حضرت یوسف علیه السلام حسن هغه په حضرت محمد رسول الله کې جمع خوبصورت انسان. اوس ماته تاسو ووایئ چې د رسول الله مبارک ګیره وه که نه وه؟ چې خوبصورته و نو لهذا دا ګیره د خوبصورتۍ نشان شو که نه شو؟ نو ماته به پکار دا ده چې په ګیره کې ځان ښایسته ښکاره شي. ماته دا پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت کې ځان ښایسته ښکاره شي. ماته به د غیرو په جامه کې ګوره یاد ساته ځان کې ښایسته ښکاري، نو دا به ګوره زما دپاره د ایمان نقصانی د ایمان. به هر حال بعضې کارونه د حضرت ابراهیم علیه السلام په دغه تسلسل سره را روان. یو کار پکې دا چې ابراهیم علیه السلام به هم مسواک استعمالاو، دا امت هم مسواک استعمال. ابراهیم علیه السلام نکاح کړې وه، دا امت هم نکاح کړې. ابراهیم علیه السلام به عطر لګول، دا امت هم عطر لګول. ابراهیم علیه السلام به د جنابت نه بعد غسل کاو، دا امت هم د جنابت نه بعد غسل. دقسې ابراهیم علیه السلام د قربانۍ یو عظیمه قرباني ورکړې ده. الله جل جلاله ته قرباني دومره محبوبه ده چې په ټولو امتونو کې د هغې نه بعد چې کوم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره افراد راځي په هغې خلکو باندې قرباني چې د نصاب خاوند دي څوک الله جل جلاله په واجب وګرځول. ابراهیم علیه السلام ما اراده دا کړې وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام مونږ خو د رسول الله مبارک سیرت شروع کړی دی، بلکې تقریبا 11 تقریرونه هغه د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې ما کړي دي. خو مزید اوس دا غواړم چې د دې اختره پورې که الله ژوند راکړه د حضرت ابراهیم علیه السلام سیرت تاسو ته بیانوم چې په هغې کې زموږ دپاره څه څیزونه پراته دي چې دومره څیزونه الله جل جلاله د هغه د دین هغه په دې د حضور صلی الله علیه وسلم په دې ملت کې رایج کړه، نو خامخا څه خو پکې شته که نه. نو دغه سیرت زه تاسو ته بیانوم. د ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې، د یوې نوم حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او د بلې نوم حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها. ابراهیم علیه السلام په عراق کې پیدا شوی، بابل ښار کې. الله جل جلاله ورته حکم وکړ د دې ځای نه وځه. را روان شو تر دې حده پورې. په دغه ټیم کې د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه یوه بیبي وه حضرت ساره سلام الله علیها، او د تره لور هم وه. دا را روانه وه دواړه را روان وه. حضرت لوط علیه السلام هغه ورسره هم ورسره و، د تره زوی دا ورسره ور روان، حتی تر دې پورې چې دریای فرات ته راورسېد. د دریای فرات غاړې ته چې کله لاړه نو الله جل جلاله په یو معجزانه طور باندې دوی چې کوم دی نو پورې غاړه پورې باسل، چې څنګه پورې غاړه پورې ویستل دی الله جل جلاله نو دوی ته یو نوې ژبه زده کړه. د هغه ځای نه بعد خلکو عبراني زبان وي. نو چونکې الله جل جلاله دوی په دې دریای فرات باندې عبور کړه، نو د دقې وجې نه چې دا نوې ژبه یې کومه زده کړه نو د دې نوم څه کېښو؟ عبراني کې. د عبور نه عبراني وته دا عبراني ژبه دوی زده کړه، هلته کې به عبراني ژبه ویلی کېده. چونکې حضرت ابراهیم علیه السلام د عراق نه شام ته ته نو په لاره کې مصر راغی، او په دغه زمانه کې په مصر کې دا طریقه کار و چې یو باچا ډېر بیکاره انسان چې کومه زنانه به یې لیده هغه به د حسن نښه وه، د شکل او صورت به بهتر و، نو هغه به یې رانیواو، د هغې سره به یې چې کوم دی نو خپل خواهش پوره کاو. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دلته کې خدا باچا دی او زما سره خپله کور واله هغه را سره ده، هسې نه چې زمونږ به چې کوم دی نو څه نقصان وکړي، مونږ ته څه تکلیف را ورسوي. لهذا د خپله ښځه یې کېنوله حضرت ساره سلام الله علیها،
او دې ته وی چې په یو سیس به موږ د دې نه بچ کیږو. هغه سیس دا دی چې د دې باچا قانون دا دی چې کله دې ته څوک ووایي چې دا زما کور والا ده، زما ښځه ده، زما بیبي ده، نو خاوند ولا مړ کی او اقا بیبي چې کوم دی نو ځان ته په نکاح کړي. اوس که موږ ورته دا ووایي نو زمونږ سبا هم دا چل کوي. او حضرت سارا رضی الله تعالی عنها ته الله جل جلاله ډېر بهتر حسن ورکړی، خوبصورته وه. خو لهذا اوس که موږ دواړه وګورو نو په دنیا کې زما او ستا نه علاوه بل څوک مسلمان نشته. نو زه به تا ته خور ویم او ته به ما ته رور وې، او هغه د اسلام په شکل کې چې اسلامي به زه ستا رور شم او ته به زما خور شي. لہذا که باچا ته پوس کوي نو باچا ته به مونږ وایو چې مونږ وروڼه خویندې. چې کله دوی هغه ځای ته ورسېده هغه لارې ته نو د باچا چې کومه شورته وه کوم پولیس وو هغه ولاړ و دوی راونیوه. د ښځې نه یې تپوس وکړه دا دې څه دی؟ وی دا مې رور دی. ابراهیم علیه السلام نه یې تپوس وکړه دا دې څه دی؟ دا دې څه ده دا زنانه؟ وی دا مې خور ده. هغه یې راونیوه او ویې راشه زه د باچا خواله بوځم. زنانه یې بوتله دې خوا ابراهیم علیه السلام هغه په الله جل جلاله په حضور کې ودرېده، سوالونه شروع کړه چې الله زه خو ستا په حکم باندې راوتی یم، هسې نه دا باچا ما ته یا زما دې کور باندې څه نقصان ورسه. چې کله دغه حضرت سارا رضی الله تعالی عنها د باچا مخې ته پیش شوه نو باچا کوشش دا وکړه چې زه پې لاس ور واچوم، په غلط نیت باندې لاس ور واچوم. چې څنګه یې لاس ور نږدې کړ نو د باچا لاس هم کار پرېښود، خو هم کار پرېښود. نو حضرت سارا رضی الله تعالی عنها ته وویل چې ته د یو خاصې کورنۍ زنانه یې، لهذا اوس صرف ما ته دوا وکړه چې ما خدای روغ کړي بیا درڅه نه ویم پرېږدم. سارا رضی الله تعالی عنها ورته دوا وکړه، الله جل جلاله روغ. چې څنګه روغ شو نو بیا یې پې حمله کوله، الله جل جلاله بیا د شل بیا یې دعا مطالبه وکړه. حضرت سارا رضی الله تعالی عنها ورته دعا بیا وکړه چې په درېیم ځل باندې دا کار وکړو نو بس دا مې اخري ځل دی بیا نه کوم، بس لهذا ما ته دعا وکړه. خو اوس راته دا ووایه چې ته یې څوک او ستاسو چې دا کوم سړی دی دا څوک دی؟ نو حضرت سارا رضی الله تعالی عنها ورته وویل زما کې خپل څه کمال نشته دی، زما سره چې کوم سړی دی هغه ډېر اوچت شان والا دی. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د الله جل جلاله پیغمبر دی. باچا ډېر قدر او عزت وکړ او خپله لوري حضرت ابراهیم علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه په انعام تحفه. او دغه لور حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها وه. په دغه وخت کې د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر 80 کاله دی او حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها کم عمره ده، خو په تحفه کې حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورکړه. دیو ته اجازت ورکړه چې تاسو ځئ، تاسو تللی شئ. حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل سفر باندې چونکې شام ته ځان رساو، هلته کې ورسېده نو څه وخت بعد 2-3 کاله بعد د حضرت ابراهیم علیه السلام بچی پیدا شو، حضرت اسماعیل علیه السلام. او هغه د حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها نه پیدا شو، د کشرې ښځې نه. اوس تاسو ته ښه پته ده بعضې مفسرین وایي چې په دغه وخت کې چې د ابراهیم علیه السلام دا زوی حضرت اسماعیل علیه السلام پیدا شو، نو بعضې مفسرین وایي چې یو عمر یو بل عمر یو، خو بهترین او راجح قول دا دی چې په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام 86 سال عمر، 86 کال چې کوم دی نو د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر. بیا چې وخت تېرېده نو د حضرت سارا رضی الله تعالی عنها بچی نه و، هاجره رضی الله تعالی عنها یو زوی او دوه زنانه چې په یو کور کې اوسېږي نو خامخا په منځ کې هغه خبرې راځي، سختۍ راځي، تکلیفونه راځي. ابراهیم علیه السلام خو ډېر شابه و، ډېر زیات چې کوم دی نو ثابت، بلکې قرآن کې الله جل جلاله تذکره کوي انه لأواه حلیم، چې بېشکه ابراهیم علیه السلام ډېر بخونکی، ډېر عفو کوونکی،
او ډیر برداشت والا انسان، خو به هر حال گزاره ګرانه شوه. الله جل جلاله ورته حکم وکړ، وی دا یوه زنانه چې کومه ده حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها او د ده دا زوی، دا ته د دې نه لرې بوځه، ته ځه چې کوم ځای کې ما ته ووایي چې ته دلته ایثار شه، هغه ځای کې به ایثارېږي. د شام نه حضرت ابراهیم علیه السلام راووته، راته په دې دشتو کې، په دې شڼو کې، حتی تر دې پورې چې ابراهیم علیه السلام او دغه زنانه چې عمر کم دی او په غېږه کې ورسره ماشوم حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره دی، هغه راورسېده یوې دشتې ته. دا اوس چې په کوم ځای باندې کعبه جوړه ده، کعبه دقه ځای ته راورسېد. او بعضې مفسرین محدثین وایي چې دغه ځای ته کله راورسېده نو د حضرت ابراهیم علیه السلام دا اوښه چې کومه وه نو دا په مخکې نه تله، بلکل سټاپ شوه، راښکبې یو طرف ته نه تله، په ځای باندې ولاړه وه. په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام کوز شو، اسماعیل علیه السلام، هاجره رضی الله تعالی عنها دیوې مې د ځان سره کوز کړه، چې څنګه کېناسته د ځان سره یوه مشکیزه راغستې وه، په هغې کې اوبه وې او لږه شان ډوډۍ د ځان سره راغستې. د الله جل جلاله د طرف نه حکم دا و چې دا به دغه ځای کې ته پرېږدې او ته به تې ځې، واپس به شام ته راځې. بخاري شریف روایت دی، په دغه وخت کې په دغه ځای کې په سوونو میلیونو باندې د اوبو هم پته نه لګېده، د آبادۍ هم پته نه لګېده، د چرین پرین هم پته نه لګېده. په دغه دشته او بیابان کې ابراهیم علیه السلام خپل بچي دغه پرېښود. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراهیم علیه السلام په دغه ځای کې چې دا هر سره پرېښود، واپس را روان شو. دې کور والا یې ورته اوازونه کول د شانه چې ابراهیم ای سړیه ته چېرته روان یې؟ په دې دشته او په دې شړه کې دې مونږ چا ته پرېښودو؟ زمونږ څه خو لږې شان اوبه دي دغه په مشکیزه کې، لږ شان خوراک ته به دې تیلی کې، دا خو به ختم شي، د دې نه بعد به مونږ دلته کې څه کوو؟ ډېر اوازونه یې ورته وکړه، حتی تر دې پورې چې دغلته یو مقام دی، اوس هغه کور وران شوی دی، د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور په دغه ځای باندې، په هغه وخت کې نه و، خو وروسته پرې جوړ شوی. د دغه ځای پورې چې ابراهیم علیه السلام کله راغی نو دا ښځه یې دی پسې رامنډې والې، ماشوم یې شاته پرېښودی، دی د دې لمن نه کلک راونیسوی، ته چېرته ځې؟ ابراهیم علیه السلام به خاموش و، څه وی؟ وی نه. هاجره رضی الله تعالی عنها خو د پیغمبر کور والا وه که نه، تربیت یې ورله کړی و، لهذا تپوس یې ترې وکړ، الله امرک، آیا الله جل جلاله تا ته حکم کړی دی چې مونږ په دې ځای کې پرېږده او داسې دې ځه؟ ابراهیم علیه السلام ورته سر وخوځاوه. هاجره رضی الله تعالی عنها په هغه ټیم کې وایي چې کله ورته الله تعالی حکم کړی دی نو بیا به الله جل جلاله مونږ نه ضایع کوي، ته تللی شي. ابراهیم علیه السلام ترې راغی، دوی دواړه په دقه ځای کې دغسې پاتې شو. مزید څه وشو ان شاء الله تعالی وخت ختم دی، آینده جمعه کې به په دې باندې تبصره کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.